صحیح ده دا صحیح ده بالکل جی. ها او دا قلم هم مولا جوړ کړی دی دا قلم مې په خپله په ګوتو په لاس جوړ کړی دی. په لاس دا خو اوسپنې نه جوړ دا د اوسپنې دا د ریډیو پخوا به ټیپونه وو که نه د ټیپونو انټینا نه وه د انټینا نه مې ساز کړی دی. وګورئ تاسې که نه دا دې په خپل لاس خپل جوړ لاس مې ساز کړی دا الحمدلله. هغه قرآن مجید ته ګورئ دې ته ګورو او بیا هغه شان ته لیکو. تا د سپارو خبر به لږ وروسته کوم تا ته به د رنګ خبره وکړم تا چې ویلې په کومه صحیح لیکي دا ته دې ته پلیکان صحیح وي. پخوا به موږ اخبارونه په لاس لیکل پلیکان صحیح باندې اوس نه پیدا کېږي پلیکان صحیح ډېره چېته کمتر نه هغه په ورکه حساب ده. نو کله چې مې دا پیدا کړه ما په قرآن شروع وکړه څو کاله دا چې دې پیدا کړه دا چې مې پیدا کړه شروع مې وکړه. یعنې دا رنګ او دا شی دا په دې دغو کې نه کېږي. ښه تا ویلې د ورځ کې څو سپارې لیکې یوه سپاره 250 صفحې ده. یو سپاره 250 صفحې ده. زه په ورځ کې 3 صفحې 4 صفحې الا 5 شپږو پورې خو نظر په وخت ضرورت سره که نه چې سړی ته برابري نو دغه لیکمه. شل 50 سپارې ته مکمل دا مې په 25مه سپاره کې ما تقریبا قابل دغه د حامیم والکتاب المبین کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مردان نری باجا پټان کارونه کې چرته چې یو مشر بزرگ شیر محمد یوسفزئی صاحب د قرآن پاک سره مینه محبت لري او په خپل لاس یې 50 سپارې قرآن مجید دا مهاله پورې لیکلی دی. لګیا د خپل کوشش جاری کړی دی. راځئ د هغې سره به د قرآن مجید په حواله خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد خیر د خیرت ته څنګه جی خیر خیر دی. دا اوس دا ټیم قرآن مجید لیکي بالکل دا پکې پوره کړي. دا صحیح ده دا صحیح ده بالکل جی. ها او دا قلم هم مولا جوړ کړی دی دا قلم مې په خپله په ګوتو په لاس جوړ کړی دی. په لاس دا خو اوسپنې نه جوړ دا د اوسپنې دا د ریډیو پخوا به ټیپونه وو که نه د ټیپونو انټینا نه وه د انټینا نه مې ساز کړی دی. وګورئ تاسې که نه دا دې په خپل لاس خپل جوړ لاس مې ساز کړی دا الحمدلله. هغه قرآن مجید ته ګورئ دې ته ګورو او بیا هغه شان ته لیکو. ښه تا د سپارو خبر به لږ وروسته کوم تا ته به د رنګ خبره وکړم تا چې ویلې په کومه صحیح لیکي دا ته دې ته پلیکان صحیح وي. پخوا به موږ اخبارونه په لاس لیکل پلیکان صحیح باندې اوس نه پیدا کېږي پلیکان صحیح ډېره چېته کمتر نه هغه په ورکه حساب ده. نو کله چې مې دا پیدا کړه ما په قرآن شروع وکړه څو کاله دا چې دې پیدا کړه دا چې مې پیدا کړه شروع مې وکړه. یعنې دا رنګ او دا شی دا په دې دغو کې نه کېږي. ښه تا ویلې د ورځ کې څو سپارې لیکې یوه سپاره 250 صفحې ده. یو سپاره 250 صفحې ده. زه په ورځ کې 3 صفحې 4 صفحې الا 5 شپږو پورې خو نظر په وخت ضرورت سره که نه چې سړی ته برابري نو دغه لیکمه. شل 50 سپارې ته مکمل دا مې په 25مه سپاره کې ما تقریبا قابل دغه د حامیم والکتاب المبین کې د آخري د نیمې نه اوښتې ده. دا شوق د څنګه رالی دې طرف ته؟ الحمدلله بالکل ښه خبره دې وکړه. دا چې ما ډېر کلونه کتابت کار کړی و اخبارنویسي مې کوله نو ټولو دوستانو راته ویل چې ښه خط دی بابا قرآن په دې عمر کې ولیکه او بس دا به د آخرت ګټه شي. ما چې سوچ وکړ قرآن چې لیکمه باید
قرآنونو قصه خانې بازار ډک دی پېښور مردان وغیره که خو راشه داسې قرآن چې ډېر واضحه او ډېر کلاوي هغه خلکو له چې هغه د سترګو نه ضعیف ایماندی او بیا په دنیا کې خواره واره شوي که نه نو پرېږده چې د هغوی مخې له دا قرآن ورشي او د تلاوت ذریعه وګرځي نو ما الحمدلله تاسو یې ګورئ چې څومره کوشش یې ما ته معلوم او کوم یې کړی مې دی الحمدلله پراخه کلاو قرآن مجید به بالکل یقینا چې د چا نظر کمزور وي نو انشاءالله هغې ته به ډېر واضح ښکاري او بالکل دغه دپاره ما دا کار کړی دا شوق ما په دغه شوق کړی دا 3 کاله وشو چې تاسو قرآن مجید سره مینه محبت لرئ شروع کړی هم دی لیکئ او بالکل والله نه پې غواړم چې الله ژوند راکړي او ژوند راکړي او راباندې قرآن خلاص کړي نو که بیا مرګ یې او د شهادت راکړي د 3 کالو نه تاسو په دغه محنت کې لګیا یې چې قرآن مجید لیکئ 3 کاله وشو جی تاسو کار روزګار څه کوئ نه دې سره کار روزګار نه کېږي مشکل دی او ځکه چې دا یو لیکل 250 صفحې چې یو شي تقریبا قرآن مجید 1400 صفحې جوړېږي تقریبا که نه او هر یوه صفحه په دغه کې بندومه په پلاستیک دغه کې که نه او ځکه چې بیا به زه نیمه دا به ویې نه وایي زه به نیمه او دا به بیا اوبه وایي خراب به شي که نه نو دا اول هغې کې بندول پکار دي بیا مې هر یو دپاره 2 سپارلو مې یو ډبې اساس کړ دا د لرګي نه جوړې دا د لرګي او د دغه نه جوړې ده دا ډبې د لرګو نه جوړ دي دا مې د لرګو دغه نه ساده هغه شته څه شی وایي مړه فارمیکا ښه دا د فارمیکې نه جوړ دا دې په خپله جوړ کړي دا مې په خپله ساز کړي دي دا لیکۍ مې په خپله کړله دا مې په خپله کړله په 18 او 40 دې کې 2 سپارې دي 2 سپارې پکې دي یو ډبې کې 2 سپارې یو ډبې کې 2 سپارې دي دغه د ډبې راواړې او 2 سپارې دا دي او بیا به هره سپاره دی هغه بله دا بله او بیا دا هر یوه سپاره هر مخه او دا په پلاستیک کې محفوظ شوې ده په هر مخ په پلاستیک کې محفوظ شوی دی وملیده دا هر یو دا کاغذ د کوم ځای نه راوړی دا کاغذ دا مې اوله کې واخیسته او اوس کم شو او دا ځل مې بیا دوباره یو چا باندې چاپ کړو د پیسې وله ما ورکړې او د چاپولې یې بیا رانه وانخېستې یو سړي خیرات وکړو زما د خوا نه د خیرات دا کاغذ خو هم خاص کاغذ دا خاص کاغذ دی ته آرټ پیپر 115 ګرامه کاغذ وایي آرټ پیپر 115 ګرامه 36 4 سیز دی دې کې تاسو سره څوک کومک کوي په دې کې نو بس الله پاک یو څوک را پیدا کړي چې قرآن سره مینه او ویل چې زه به دې قرآن څه کېده که نه دې کې شامل بخښنه غواړم زما زړه لږ دغه دی او پالج والې ما خبره مې سمې نه راځي نو ټول جهان نه بخشش غواړم چې زه معذور یم وره نو بس څوک کومک وکړي نو چا کړی دی کومک دی کې او داسې خلک دي چې کارې راکړي راله چې دا وخت دا ما کومک شو دا د دې دپاره او دا د دې دپاره داسې مې چې اډو سره ما ته ځان نه کوي او بس شرک زما زړه دا دی چې د قرآن د خلاصېدو نه وروسته مې دا نظریه ده ډېر یم پښیمانه ملامته په کارونو خپل یا الهي غواړمه بخشش د ګناهونو خپل ډېر یم پښیمانه ملامته په کارونو خپل یا الهي غواړمه بخشش د ګناهونو خپل اوس مې خپل ځان ولیده په مخ مې ګیره سپینه شوه اوس مې خپل ځان ولیده په مخ مې ګیره سپینه شوه ړوندوم په ځوانۍ کې نه پوهېدم په نقصانونو خپل یا الهي غواړمه بخشش د ګناهونو خپل وخت د بهار تیر شو ما اغزي د بهار وکرل وخت د بهار تیر شو ما اغزي د بهار وکرل اوس په پټه اقدمه د توبې په پرهارونو خپل یا الهي غواړمه بخشش د ګناهونو خپل یا الهي غواړمه بخشش د ګناهونو خپل ګرانو زه دا شعر د خپل جوړ کړی بس منده مې کوو څه مې وکړه نو اورې نو ځکه دعوه نه شم کولی زه عقلي عصبي سیستم والی یم او داسې شعرونه جوړول دا نه شم کولی خو چېرته مې منده کاغذ او هغې نه مې راواخېسته او خوښ مې شو زما تبې دي تاسو ته 15 سپارې پاتې دي موږ ته 15 سپارې پاتې دي د خیر سره که ژوند باقي وو دا 15 سپارې د الله په کومک او مدد باندې به انشاءالله لیکل کېږي او چاپېږي به او بیا به ټولې دنیا ته انشاءالله د قرآن خورېږي
د دې نه خو بیا نور قرآن مجیدونه چاپ کیږي دې نه به نور چاپېږي د خیره سره دا به دنیاوال بیا چاپوي دا کمپنۍ له نه لیکمه دا دکاندار له نه لیکمه دا د تجارت دپاره نه لیکمه دا د ټول جهان د اسلام دپاره لیکمه د ټول جهان تقریبا 200 ملکونه دي غالبا نو دغه ټولو دپاره به خورېږي د ټول جهان به د خیر سره دې تلاوت نه دغه کوي خو الله ته مې دا سوال دی الله په ټوله نړۍ هم دا قرآن حاکم کړي بالکل کتونکو شیر محمد یوسفزئی صاحب دغه یوه خڅه کړې وه او کوشش شروع کړی و د 3 کالو راسې چې دغه قرآن مجید لیکي په خپلو لاسو او یقینا چې د کومو خلکو نظر کم دی نو د هغې دپاره دا ټکي ډېر واضحه به ښکاري ځکه په غټو الفاظو کې دغه قرآن مجید په خپلو ګوتو لیکي که کوم ورونه غواړئ او د دې ثواب کې شاملېدل غواړئ آیا که ستاسو په پیسو باندې کاغذ وشي یا صحیح وشي دوی ته څه پیسې را لېږلی شي نو خپل نمبر ووایئ په سکرین باندې تاسو زه خو سم نه ممنون ته ویو دغه 0319 70 59 298 دا ستاسو نمبر دی او ان 0319059298 دا ستاسو د رابطې نمبر ما د رابطې نمبر دی او د دې ځای پوره اډرس هم ووایئ که څوک راتلل غواړي تاسو او بالکل دې ځای ته وایي نری باجا مردان پټان کالوني او جی بالکل کتونکو که د بابا سره څوک هم په دغه قرآن مجید کې مرسته کول غواړي نو په دې ثواب کې تاسو هم شریک کېدی شئ د دې نمبر به په سکرین هم تاسو ته ښکاري بیا هم درته زه وایم 0319 70 59 298 دا د دوی د رابطې نمبر دی کوشش وکئ چې کومې 15 سپارې پاتې دي او په هغې کې بابا خپل کوشش کوي چې دوی دغه هم پوره کړي او د قرآن مجید په خپلو لاسو مکمل 10 سپارې ولیکي او په دغه ثواب کې موږ او تاسو برابر شو د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکوي د الله په امان